عبدالله ابن ابي قتاده رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار نه روایت کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په ټولو کې بدترین غل هغه دی چې د منځ نه غلا کوي. صحابه تاسو کوي یا رسول الله د منځ نه څوک چې د منځ نه غلا کوي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د منځ کې رکوع او سجده په خښ طریقې سره نه کوي. نو دا یو غل ته موږ تاسو وګورو، غل ته په کم سپک نظر سره کتل شي، او بیا هغه غل چې هغه د منځ نه غلا کوي دا خو د الله سره مناجات دي، د الله سره خبرې دي. کوشش به دا کوو چې خپل منځونه به ښه په اطمینان سره کوو، رکوع او سجده دا به هم ښه په اطمینان سره کوو. زموږ منځ کې اکثر کمې د دې پاتې کېږي چې رکوع په ښه طریقې سره ونه کړلی شي او دغه رنګې د رکوع نه پس لږ ورته کې ولاړه چې د انسان کپړې برابر شي دا واجب ده، نو قوت هم پاتې شي. او دغه رنګې د دواړو د سجدو په منځ کې لږ ورته کې ناسته جلسه چې ورته ویلی شي دا هم واجب ده. نو اکثر ملګري